هانګکانګ سوپر سکسز لا د پاکستان لوبډله ورسېده. هانګکانګ سوپر سکسز حوالې سره د سره ډېر اهم معلومات شریکوم. دې کې به لوبډلې څومره وي، دې کې به میچ څنګه میچز کیږي. بل د دې باونډریانې ډېرې وړې وي، پر تقریبا اور کې 8 باله وي. په دې کې تقریبا په هر بال باندې چکه ډېر په اسانه باندې لګي. ډېر ګرم میچونه کیږي. او هانګکانګ سوپر سکس تر اوسه پورې پاکستان څومره څو ځله ګټلې دي. د نه علاوه اوس چې کم کرنټ د پاکستان لوبډله هانګکانګ سوپر سکسز د پاره تللې ده، هغې کې کم کم کلاړیان شامل دي. په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. هانګکانګ سوپر سکسز به سبا نه شروع کیږي یا نن نه 2-3 ورځو کې دا مکمل ټورنامنټ ختمېږي. دې کې 12 لوبډلې دي. د انډیا لوبډله پکې هم شته، ساوث افریقا، استرالیا، بنگلادیش 12 لوبډلې په دې هانګکانګ سوپر سکسز کې شامل دي. او هانګکانګ سوپر سکسز دا 15 ځله د پاکستان ټیم ګټلې ده. 15 ځله. دې کې شاهد افریدي گیم کړی دی، کې عبدالرحمن گیم کړی دی، دې کې شعیب اختر د ما خیال نه دی کړی، سید اجمل په گیم کړی دی، کې د پاکستان هر غټ کلاړي گیم کړی دی جی. او دا دل چې کومه لوبډله تلې په هغې خو د ویډیو اینډ کې خبره کوو. خو دا یو داسې ټورنامنټ دی، دې کې میچونه ډېر واړه واړه میچونه وي. مطلب یو اننګز په 15 اورو باندې مشتمل وي. خو دې کې یو اور د 6 بالو نه، دې کې یو اور د 8 بالو وي جی. یو اور د 8 بالو وي او 15 اوره وي. نو 85 = 40 د 40 بالونو یو اننګز وي جی. 40 باله یو لوبډله وخی، بیا د هغې بالنګ شي، بیا 40 باله چې کوم دي بله لوبډله وخی جي. نو دې له هانګکانګ سوپر سکسز ټورنامنټ ویلی شي. اوس چې کوم د پاکستان لوبډله دې دپاره تللې د هغې کپتان فهیم اشرف دی. او دې کې همیشه هانګکانګ سوپر سکسز دپاره به ته آلراونډر کلاړي اخلي، ځکه دې کې یو کلاړي صرف بالنګ نه کوي، نو ټول پکې اورونه کوي جي. او یا ټول پکې یو اور کوي، یا پکې یو اور یو بالر 2 اوره کوي، نور ورسره یو اور وکړي، او یو بیټسمین یا بالر پکې وداوټ اور پاتې شي. لکه فهیم اشرف شو د پاکستان لوبډله کې، آصف علي دی، دانش عزیز دی، شهاب دی، عامر یامین دی. ښه کلاړیان، ښه آلراونډران. خو امپیکټ چې کوم دی د ما په خیال عامر یامین به په دې کې غورځوي. امپیکټ پلیئر چې کوم دی عامر یامین به په دې ټورنامنټ کې ښه گیم کوي. وګورئ تاسو. نو دې کې تقریبا 12 لوبډلې دي. انډیا لوبډله هم هانګکانګ ته رسېدلې. هانګکانګ اصل کې دا د چاینا یو ښار دی غټ. نو دا ټورنامنټ چې کوم دی په چاینا کې کیږي. بل دې ګراوند چې کوم وي وړوکی ګراوند وي، چکه پکې ډېر په اسانه باندې لګي. په دې 40 بالونو باندې 100 نه برابر سکور ډېر په اسانه باندې کیږي. هره لوبډله 100 نه برابر سکور کوي چې ایجم شي چکه کیږي. بس بالر پکې هغه چې په بیټسمین باندې ډاټ بال وباسي. ډاټ بال چې کوم دی دا ګټه چې بیټسمین نه ته بال میس کړي، ځکه چې لګي هغه یا چوکه کیږي یا به چکه کیږي. کیچ خو پکې په باونډرۍ ډېر په کم تیره کیږي چې هغه یو داسې یا میډل نشي صحیح بال، یا چې کوم دا شي نو کیر شي. ورنه په دې کې هر بال باندې چکه په اسانه باندې لګي. بس نر بالر پکې هغه چې په بیټسمین باندې بال ډاټ کی په څه طریقه باندې پیس پترو باندې یا ویریشن ورسره، نو هغه بالر پې کامیاب دی. دا هانګکانګ سوپر سکسز حوالې سره معلوماتو ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.